بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا هم زموږ ولایتي خپرونه ده د خوست په ولایت کې د ځاځي میدان ولسوالۍ ته راغلي یو. دغه سیمه چې د لاندې درته معلومیږي دا د ځاځي میدان د ولسوالۍ مرکز او وړاندې هغه کلي دي، خو لږ وړاندې تقریبا په 3 کیلومترۍ کې یا هغه غونډۍ چې معلومیږي هغلته پوستي دي. دا د ډیورین په کرښه باندې موږ د کورمې سره یا د ټل او د پاړه سره سرحد لرو. دغه دوی غونډۍ چې مخامخ وړاندې معلومیږي دا د سدي سیمه ده، د پاکستان پوستي دي پکې او د سدي ښار او سیمه ده او دا داسې رانیول شوي چې پورته راځي بیا دلته پاړه چنار شروع کیږي. دلته د تورۍ د قوم خلک اوسیږي، یعنې د ډیورین د کرښې نه افله که څه هم دغه د ځاځي میدان د خلکو سره یې ښې اړیکې درلودلې، خو کوم وخت چې سیمې خازار وغځېدو دغه رابطه آمد بند شو. د دې ځاځي میدان د سیمې خلک به سدي ته تلل، پاړه چنار ته به تلل او خپل د اړتیا توکي به یې د غېږه راوړل، ناروغان به یې هلته بول. نو دو خلکو ته یوه اسانه وه تګ راتګ نسبتا چې خوست ته تلل دلته لنډ سېدل، ځکه یو خو یې سړک پاخه و، بل دلته لنډه وه، د ساحه هغه امکانات او توکي دلته پرېمانه وو. خو داسې چې پورته راځي بیا د پاړه چنار سیمه شروع کېږي ته دغه ساحې پورې چې دغه شنې غونډۍ نه اپله دا د پاړه چنار سیمه ده. دغه سپینې واورې چې معلومیږي دغه ته سپین غر وایي چې اپله د ننګرهار سیمې دي او دغه ته هم د پاړه چنار سیمه پرته ده. دغه لږ سیمه د ډیورین په کرښه کې یعنې د کورمې سیمه راننتلې او برسیره ته تر پورې تللې ده چې دغه لړۍ د ډیورین د کرښې سرحد دی، دغه ته د کورمې سیمې دي او تیرا پرته ده او دغه ته برسیره چې راځي دلته بیا ترې منګل پرته دي او دغه سپیرې غونډۍ نه را دې خوا ده دا د ځاځي میدان سیمه ده چې ښکلی طبیعت لري، غرونه یې په ځنګلونو باندې پوښلي دي او د لاندې په درو کې اوبه وي، آبشارونه وي. دغه سیمه د انقلاب د اول نه امن وه. دا چې ځاځي وطن پرست خلک دي، دغه د ځاځي میدان ولسوالي د مجاهدینو په وخت کې چې ډاکټر نجیب او د هغو نه مخکې حکومتونه وو، دې خلکو د دې سیمې دفاع کړې ده او دلته تا آخره وخته پورې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط شو دغه سیمه د مرکزي دولت څخه وه، خصوصا هغه خلک چې دلته اوسېدل دغه سیمه یې ساتله، چاته اجازه نه ورکوله چې راواوړي. که څه هم په هغه وخت کې 8 تنظیمونه وو په دې سیمه ډېر عملیات وکړل، ولې دوی خلکو د خپلې سیمې نه دفاع وکړه. اوس مهال چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ناامنۍ دي، بیا هم د ځاځي میدان ولسوالي ډېره امن ده. هر کور او کلي ته چې ځې د شپې د ورځې پکې ګرځېدای شي. هغه همت دې خلکو کړی چې دغه سیمه یې امنیت کړې ده، ځکه د خپل کور او کلی پې ګران دی، امنیت پې ګران دی. زیاتره خلک یې بدون د معاش نه د دې وطن ساتنه کوي. وړاندې چې د ډیورین کرښه ده او کوم وخت چې پاکستاني ملیشو یا پوځیانو دلته سیمې خاردار غزو و، دې خلکو د هغو ځینو سیمو ځینو غونډیو دفاع وکړله، جنګ یې وکړو، جنجال یې وکړو. نو دغه سیمه یې خلک یې نه پرېښول چې وړاندې راشي. که څه هم سیمې خاردار اوس تېر شوی دی، موږ په دې خیال کې دلته پورې سره غونډۍ دي، هغه د پاکستان تاڼې معلومیږي. دا چې ځاځي میدان کې اوس د خلکو ژوند څنګه دی، امنیتي وضعیت خو یې ښه دی، خو بیا هم پوښتنه پرې کړو دلته د خلکو سره به خبرې کړو کومې سږ کال کومې پروژې دلته پلې شوي دي، د بیا رغونې برخه یې څنګه ده، د خلکو کلتور او فرهنګ او جرګې مرکې څنګه دي. دا به ټولې په دې خپرونه کې درته وړاندې کوو، د دې هغه ستونزې مشکلات به تر چارواکو پورې رسوو. نو هیله لرو د دې خپرونې تر پایه پورې راسره واوسئ. د ځاځي میدان ولسوالي یوه ډېره پراخه ولسوالي دی، یوه ستراتیژیکه ولسوالي دی د خوست ولایت په جغرافیه کې ډېره مهم ولسوالي دی، ځکه چې دا ولسوالي ډېر پرنفوسه ولسوالي دی. دا تقریبا لوی وړه کلي 4 کلي لري او دغو کې دا په قومونو په حساب 3 قومه دي، 3 یعنې یا 3 وانډه دي او دغه ټول ځاځي دي، ځاځي قوم پورې مربوط دي. د دغې جغرافیوي موقعیت په لحاظ چې د ډیورن کرښې سره 9.5 کیلومتره پاکستان سره سرحد لرو، نوره 395 متر مربع دا ساحه لري. دغه خلکو ډیر مشکلات او ډیر ستونزې، ډیر تکلیفونه د دغه سرحد په اوږدو کې تیروي
او دا به درته وایم چې دا ولسوالۍ خلک هر وخت د دولت سره همکار پاتې شوي دي، هر دولت مقابل کې خپل خاورې نه خپل حریم نه دفاع کړې دی، ډېره په ټینګه دفاع یې کړې دی. اوس هم اوسني دولت سره دوی اوږه په اوږه ولاړ دي او زموږ ډېر خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خپلې دندې په مخ بیایي او تل دپاره یې د هېواد د دولتي پولیسیو نه یې ملاتړ کړی دی. او بیا رغونې کې خو کار شوی دی، کار ډېر شوی دی. د دې کال د 98 کال په جریان کې د تعلیم و تربیې په برخه کې ښه کار شوی دی. دا چې محترم والي صاحب محمد حلیم پیدایي کله چې راغلو دلته خوست ته، بیا اولین سفر یې د خوست د ولسوالۍ د جملې نه ځاځي میدان ته و. بیا دلته چې د خپله دغه ارزونه وکړله نو واقعا خلکو هغه ډېرې غوښتنې وي، دا چې په یو ور دغه غوښتنې نه پوره کېږي خو بیا د هم دومره کوشش دې ته وکړو چې او د خلکو قناعت حاصل کړي. بیا یې موږ ته په دغه کې د 20 مکتبونو د تعمیرونو کار پیل کړو چې اوس 80% کار شوی دی او 60% کار پاتې دی. دغه هم د تعلیم تربیې په ساحې کې تر یوه حده پورې مشکلات حل شوي دي او نور هم دا ژمنه شته چې موږ سره په دې کار کې د 99 کال په جریان کې نوره مکتبونه هم جوړ شي. زراعت په حصې کې هم د 98 کال په جریان کې 9 افکاریې دي هغه موږ ته هغه شوې او 125 فورمونه د چرګانو دا هم د زراعت په کې حصې کې شوي دي. نور هم دې ته ژمنه شوې دی او زراعت ریاست په دې کې موږ ته دا ژمنه کړې دی چې انشاءالله تعالی تاسو ته به نور هم په راتلونکي کې د زراعت په حصې کې به مهم پروژې تاسو تطبیق کړو. نو هغې ته هم په دې حساب ضرورتونه ډېر شته ځکه چې خلک موږ نه غوښتنې لري چې زراعت بیا رغونې په هغه کې اکثره ځایونه موږ داسې مناطق دي چې هغو ته سړک هم نه دي تللي ځکه د سړک هغه نه حتی په مریضان په خرو په کچرو په دغو شیانو انتقالوي. نو دغو شیانو غوښتنې موږ نه ډېرې کوي خو د صحت په باره کې باید زه دومره وایم چې موږ ته دلته 2 کلینیکونه دي. دغه 2 کلینیکونه چې یو د الګاډي په ساحې کې دی یو د ځاځي میدان په ساحې کې د تاسو لیدلی شوي هغه په ډېر کم سره کیفیت سره خپل خدمات وړاندې کوي ځکه چې کوم معیار چې دی هغه نه دی پوره کړی دی. هغه خپله محترم والي صاحب هم د هغې نه لیدنه هم کړې دی او هغه پیشنهادونه دوی ته ویراغلي هم دي. نو خلکو غوښتنه موږ نه دا دی چې دلته باید یو 10 بستریز روغتون جوړ شي تر څو خلکو کولی شي چې په دغه ځای کې هغه وکړي ځکه چې اوس بعضې هغه کې مریضان موږ لرو شپې مخې موږ خوست ته نشو انتقالولی ځکه لیارې کې زیات تهدیدات موجود دي چې دښمن هغه ونه کړي شپې مخې موږ ته ډېر مشکل دي. نو په دې اساس خلکو غوښتنه دا دی چې موږ ته باید دلته یو کلینیک یو غټه شبخانه جوړه شي چې موږ هغه مشکل د مریضانو په حل شي.
قدرمن لیدونکو دلته ځاځي میدان ولسوالۍ یوه کلي ته راغلي یو چې دلته یو قومي مشر دی چې عمر یې د نوي کالونو لوړ دی او ډېر تاریخي سړی دی. دغه د انګریزانو د وخت په پاکستان کې انګریزان وو هغه وختونه ورته یاد دي. دلته چې موټر نه وو، حکومت یا کمزوری وو یا نه وو، هغه پښتني جرګې مرکې، نو دغه تاریخ په ټول دې لومړی به یې د نوم پوښتنه وکړو، د کلي پوښتنه به ترې وکړو. حاجي صاحب نوم دې څه دی یار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بادشامیر. بادشامیر. د دومره ما اورېدلي وایي د نوي کالونو لوړ څو کلن به وي تقریبا؟ یاره د ژمي کې دلته خو څوک کورمونه راغلي وو همدا تاریخ یې غږ کولو. ډاکټر ظاهر صید رضا مو هلته زه ځونی کې وم، ژمی وم، نارین ته یې وړی یم. یعنې عسکري دې په نارین کې وه؟ ګرځولی مې صید رضا ډاکټر یعنې داسې ګرځولی په سیمه باندې کفرکلو ته لوړ یم. ښه نه څو کلان به وي تقریبا هغه وخت کې؟ نه اوس دوه اتیا لاس کاله دي. یعنې 2 کلن. 2 کلن. د یو حساب لري چې 2 اتیا لاس یعنی 2 اتیا یو لاس په نور شي 2 راځي. هغه وخت چې انګریزان په پاکستان کې وو د ډیورند کرښې نه، هغه وخت په یاد دی؟ هغه وخت ځکه مو په یاد دی چې راس پرنګی بللو، زه پلار سره لاړم پرچینار ته. ښه. توریو زوزیو په منځ کې جګړه وه. ښه. 18 کاله جګړه وه. جګړه وه. یعنې د تاسو ځاځیو د دغو ځای؟ موږ میدان زوزیو. د میدان ځاځیو. میدان زوزیو جګړه وه. بیا توریو ته، توریو قوم ته 12,000 قوم دی. 2,500 ټوپکې ویل کړل، لسډازې ټوپک انګریزانو چې جنګ کوئ، جنګ یې کولو. خیر بیا نایب الحکومت صاحب د خدای وبخښي که نوم دې اورېدلی فیض محمد خان، دغه پلار و نوب خان نومېده. زموږ پلار سره د سپین ږیرو وراغلل چې لاړل نادر بابا ته عرض وکړو 80 ټوپکې ویل کړل. هغو 2,500 ورکړل، نادر بابا 80 ټوپک ورکړل. 80 ټوپکې چې راغلل موږ انګریزانو سره جنګېدو. 500 اوس یې مو په یاد دی شګۍ سوه دلته کوز کلی دی دا ګورګوری نه لاندې 500 سپیان راووتل 2,500 وسال مو 2 په سپرو وو چې راغله ټکای ټوټه کړه ټکه 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 موږ قوم ته ټول شو برید یې وکړو ګورګوری کې څوک نه وو عسکر مسکر یو انګریز یې وویشتو 2 کسه په کلي کې موږ حال نه شول. کله چې نوب خان راغلو د هغه پلار و د فیض محمد خان نایب الحکومت پرې کمشر دغه پلار و ډنډې پټان کې انګریزانو سره وغږېدو که خیر د خدای ممیزي شروع شوه په نام د ممیزۍ جرګه نه شوه ممیزي شوه. یو انګریز وه د پلار سره ورسره وم رژه مې نه ونیولې یو انګریز وه راغله لښه یې بلله ولسوال صاحب دغه غوږه ته نه ډاډه کړه چې ستړی مه شې چې وویل چې څنګه دې محبت وکړو وایي د ځوانۍ دې خوند راوکړو د مخلوق یې اوسې وخندولو په انګریزي سره د انګریزۍ ته یې غېږې ورکړې انګریزۍ ته غوږه ورکړه هغې لاس ورکولو دغه غوږه ورکړې ځوانۍ دې خوند راکړه خوند راوکړو. بیا هغه نه وروسته ځکه چې یو خدای و یوه کیسه وه یو غیرت و قسم دی ټکای نومېدو دا کیسه مې چې ته وکړه مخکې د شګۍ کې به ته پټ و کوټې کې چې پیرنګیان راغله اور یې وچولو یوې کوټې ته د کلي د کوټې داړې نه ډاس پاک پیرنګی وشو سپ کېښو چې کېښو کور ته په د توی خلک ښه شول د سپیانو تخول پیرنګی تښتولو پوسته څنګه کوم برید وکړو لکې تیږې پورې ویشتل. دلته سردار داود راغلو خوست ته بیا زه پلار سره ورسره وم ټوله پکتیا راوغوښته لویه پکتیا داسې نه وه چې ګردیز بیله ولایت و خوست یو ولایت و اروی غوښته امر یې وکړو چې او د پکتیا مشرانو ما 14مې دورې عسکر چې چا ترخیص اخیستی دی دا مې ورغوښتي دي زه جنګ کوم هغه سره ده انګریزانو سره زه پښتونستان ګټم پرېږدم یې نه. هغه مامور علي جان د خدای وبخښي دا د صوبری و معتبر سړی و ډېر عالم سړی و دا به ترجیح شو چې سردار صاحب چا وایي چې ته یې چې پښتني دي پښتونستان دی دا د پنجابیانو غلامان دي چې دلته روشي ته 200 روپۍ ورکړي یا 100 کال دورې ورکړي بیا یې دوی پلی دي
کته مونږ جنګ نه وړو دا کوم وزارت دفاع چې دی دا مونږ نه استعمالوو د سره که استعمالوي بیا پښتونستان وایو ازوک وایو دا مونږ سره جنګ نه کوو ټپ سردار داود غلی کو دا خوست کې هغه خوشمحمد خان چنار دی چنار خواته و مخلوق چا کې وویلې دا غلی شو نایب الحکومت صاحب وغوړېدو دا پرکمشر وغوړېدو خوشحال شو چې آفرین محمود صاحب جنګ کرار شو که نه ځکه چې اوس هسته ورورې خو ولیدي که نه ما پښتانه دي ولي بل څه دنیا پښتانه دي ولي اوس ما پښتانه ولي اوس یغه نه وروسته بیا ډاکټر ظاهر صاحب اعظم و زه ورغلم مونږ کور مې سره د مناخیلو سره بدي راغله اته کسان مونږ مړه شو 14 کسان مناخیل مړه شول ټوپک ماته نه راوړل یو مړه هر څه کولی و مناخیل اوس ما ته کوم راغلو زه کاکري کې وم ما څنګه راغلو چې ته لاړ شه جوړه وکړه ما سره د نظر صاحب هغه و ده فرمان و ما نومه ورکړې و عکس مې ورکړې و ورکړی وم د پلار مې نومه ورکړې وه چې وراغلم 5 منټه نه ودرېدم اوس لاړم سم د لاس صدر اعظم ته چې ننوتم وایي چې څنګه راغلی یې ما چې داسې راغلی یم چې دا جوړه دی دا مناخیل بیاکل خلک دي چټي مونږ امر کوي دوی امر کوي څه فایده کوي جوړه وکړئ چې په کوم سبب یې وکړم ما چې زه مشرانو ته تخیم مشرانو سره خو زه بلد وم که نه دا کور مې کې متمر مختبر خلک ورته اجي نصرالله خان و اسرار میا محمد عباس میا دا غټ خلک وو که اوس پورته ملک کې کسې خانان وو اوس سم د لاسه تلیفون وکړو هغه ته سفارت ته هغه وغوښتل ما ته پلازا هوټل کې ځای راکړو 10,000 روپۍ انعام راکړو ما چې دا خو زه نه خلم صاحب دې پوره نه یم ورغلی زه دغې ته غولی یم چې د مرګ پرېښ شي وایي چې ته په دغې ځوانۍ کې چې دومره خیر کمال کړی دی دا درسره واخله یوې ورځې به 1500 2,000 روپۍ عسکر ته ورکړی وي پلازا هوټل ته به یې تړلی شو ګرځه یوه میاشت 15 شپې مو وکړې کابل کې اخر چې توري په اتفاق شول نصرالله خان حاجي تلیفون ته وکړو موټر راغلو عسکر ورکړي وو چې غوړي چې ورغلم صدر اعظم صاحب زوی ته وایي چې نصرالله خان حاجي تلیفون کړی دی چې تلیفون مې وغورځېد منځکې تلیفون و وایي چې څه کوې خیرات ته یم چې حاجي صاحب موږ پلار مړ شو خدای دې وبخښي ته پاتې یې دا پښتانه ویلي سره وژنې خپلو منځو کې هرتا چې جوړه وکړو چې صحیح دی مو چا دا وایي خیر ډنډې پټان کې به جوړه کوو دلته نه کېناستل موږ سره شرمېدل اوس ډنډې پټان ته وایي چې څه وکړم مولوي صاحب خیمې چوکۍ میزونه هر شی موټر ډکه موږ خو میدان کې یو که نه چې موږ هغسې رنګبادي نه شو په په لابریکار مې خلک کم رانه شو دلته پاکستان ورک شوی و هغه انګرېزان نه وو اوس چې ویې راغلو دوی په دا پورې ټاک نه پورې تیږې خاښې درته صاحب په دا پیلان یې راوړي دي نظر صاحب په وخت کې دا پیلان تیږې خاښې دي تیږې اپله ویې راوړو چې ویې راغلو و چې څه کوو پسونه یې لال کړي وو ما چې مړی ما دی تاسې مړی نشته ډنډې مسلمان سره وو ما سره سید سره وو نظر سره وو اوس موټر تر وخته ډیپټي هاوس راغلو تحصیلداران راغلل دوه عبدالله ملکرم مړی جوړه کړه داسې ذات مو ویل کو چې سترګې داسې نیولې وي خدای جوړه وکړه
آی صاحب هغه وخت چې تاسو زلمیان وئ کوچنیان وئ مثلا دلته دغه خوراک چې و چکاک چې و پوشاک چې و په هغه وخت کې شی به زیات خوړل په هغه یو وخت کې چې رښتا سره ویو کنه جواری بولی ته نه پېژنې زه سید آباد ته راغلی یم داسې وخت و چې سید آباد کې ما بعد به شپې وکړې دا بوی تلم تو خدا همالته مې ملګري وو جوار سکړکه مو خوړه جوار نه دي چې اوس یې ما ته یوه بجې ورکړي ولاس بیا چې چیز را راوبتلی ما چې که پلاو خورم وریجه مو خوړه چې چا وریجه وشوی وریجه د نال کوو دا شوله موله وشه وریجه مو خوړه په شاپ چې و خړې جمعې وې دا به د خړې جمعې شړۍ به مغه شړۍ و دا یو رقم د زنانهو به جوړولې داسې خنګري به ورته جوړ کړي وو وشه وړۍ به ورته وغړلې بیا به شړۍ جوړه کړه بیا به ګلان په ولګول دا رقمونه شي ښکلی به جوړ اوس یې موږ پلار شړۍ اوس هر سره دی شته ده شته دی ښه بله مسله داسې وه چې هغه وخت چې کوم وخت بازار خوست خو نه و تاسو دغه سودا مودا د کومه ځای راښکار ته کور مې مونږ کور مو خوست کې و خو کم بازار و دا کرمسرای نه دی دا کوز هغه چې دی دا مابس دا ځای کې کرمسرای بولي اوس د قانون نښ کې اوس ورکې شته وړوکی غوندې غونډیا دی وړوکی غوندې د کرمسرای کې چر پرې کېږي مابس را دلته بازار و په دوی کلدارې و یو جوړ څپلی خرڅېدی دا کډبان به نه و چې دا کټونه په پیري دا کډبان په لیټۍ به په 2 روپۍ وه دا به یو هلته به چای ګوړه تیل ته به کوپر واخیستل بیا چې نال ګاډ شوی د کورمې کې دا نال کوي که نه شوله خو پېژنې که نه هېڅ شی نه و کله چې نایب لقمان صاحب خوست کې پرکمشر شو شروع یې ولګوله دا بازار جوړ شو بازار یې جوړ کړو بازار جوړ کړو تختبیک یې جوړه کړه چمنۍ د تختبیک نه دی پېژنې که نه دا یې جوړه کړه اوس صاحب زه دا یم دا سوال کوم خدای ته چې خدای ابدي دې راوسته خو ته کراري راولې اوس بیا دا یم چې پښتون ته خدای په قهر دی چې نول څه به خلک ولاړل هلته بې وشه چې نول وکړو 15 ورځې نول به تېر شو روبه هغه نه پیسو نه بې جوبې خسته خو هغه غریبي زه ښه په بولم ښه وه بل دغه جرګې مرکې و د جرګو فیصلې و هغه کاڼی به م چې خو هغه هم اوس شته ژوندي پاتې دي یاره اوس وخت کې خو چې څوک بد شي چې موږ ویل شو خامخا یا جوړه کوو خوری کوو زوری کوو ننواتې بیایو پسونه بیایو زنانار سره بد سړي چې نه وشي کاڼی ورته کېږدو بیا ځان نشي خوځګوی نه نشي خوځګوی چې اوس زموږ په داسې میدان کې چې معامله پېښه شي سړی روشي حکومت ته رضا وکړي دا هغه د جرګې غلطه کوم دا به موږ روز وایي دا کونډه تیمون به دای سوتي خدای به سوتي دی به سوتي هغه ورته وایي چې تاسو وښیو سړي جرګه ویر کړي پروردګار کړپ جوړه شي که بیا داسې وه چې یو سړی بېعقل شو لیونی شو کورونو ته منډې ویلې هغه ورته چې لاړ شه شریعت ته هلته قضیان وسته شریعت شته که جنایي معامله وه بیا هغه تستوي د جنایي ته دلته شته جرګې شته دي اوس زمونږ په میدان کې یوه جرګه دی دا یو کال یو نیم کال کېږي مخکې شورې ته تنخوا ورکوله 5 زره 4 زره 6 زره دا روپۍ ورکولې د الګاډه دی صاحب ډېره وړیا دی او الګاډي کې هغه نه چرسي 5 سوه کلدارې اوس خو ښه دی حکومت ورته شو چې کلداره لرې کړي هغه موټر بې کوي غریبان موږ جرګه لرو دلته چې فیصله مو وکړه غله سړي کور سېځوو 1,00,000 افغانۍ نو هغه ته نښلو چې وملیدو چې یا دې بم ښخ کړو یا دې بېباکه خوی وکړو یا بې ترتیبه لاړې دا شی موږ تللی دی دا موږ جرګه دی په دې غرو کې یو وخت مثلا غرڅاوې وې څه مرغان وو په دې ځنګلو کې په دغو ځنګلو کې صاحب زرکې وې ترګان وو ترو خو پېژنې ترګان وو د زیانې به تېرېدې په دا سپسرلي کې 1 کیله به ژولې وه مخکې به یوه زیانه وته اوس زیانې هم ورکې شوې په غرو کې زرکې نشته چې هر څه غذاب وي ترګانو ته به خلکو دغه مځکه به ژوره کړه پوسه به تیږه به کېښوه هغه به ویر کړو لاندې بیا وکړو چې ترو ورکړو ټپ ودرېدو یا به چې زه مړ به شو
یا به هغه شو ده سبا ته چې وړه تورو بیا راووسلو یا په 10 یا په 40 روپۍ تورو اوس یو تورو په 4 زره 3 زره 3.5 زره یو تورو خلخلي قدرمن لیدونکو د حاجي بابا سره ډېرې خبرې دي چې څومره ورڅخه غږیږي خوند هم لري او ډېر ارزښت لري او دا چې موږ د خپرونې وخت کم دی نو ټول وخت د حاجي صاحب مرکز نه شو ورکولی خدای دې ژوندی لري د ډېر عمر سړی دی وطن پرست سړی دی او د دغې سیمې کلک مشر تېر شوی تاسو خبرې واورېدې حاجي صاحب ډېره مننه تشکر مهرباني یو عرض کوم باندې نه کې زه دا یم چې موږ دا بیا هغه وچه سوکړه کوو خورو زه اشرف غني صاحب ته دا یم بګا خدای کامیاب کړو زه دا یم چې ته د پښتنو شملای وزارت دفاع جوړ کا موږ بلډینګونه نه دي پکار تو بام دي تنه استغفار باندې وزارت دفاع جوړ کا والله کنن وی کسبه وي د پنجابي سره وجنګي استاد د ځاځي میدان د ولسوالۍ امنیت څنګه دی چا نیولی څه ستونزې شته نشته د ځاځي میدان ولسوالۍ امنیت خو د قومي خال چې کوم دی د دغو په هغه کې دی ځکه چې دا حکومت سره ډېره همکاري کوي که وړوکی دی که ستر دی حکومت سره همکاران دي دا د قومي خلکو د ځاځي میدان امنیت په خپله سوتلی دی کوم څوک داسې شکمن نفر وکسو که شپون وي که غیبون وي چې هر څوک وي دی پوښتنه تنه کوي چې ته د ځاځي میدان ولسوالۍ ته چاته روغلی او څنګه روغلی چا کره څه دا پوښتنه موږ ته نه کوو که چېرته غلط سړی ووتو موږ ډایرکټ حکومت ته راپور ورکوو سړی موږ د ځاځي میدان ولسوالۍ قمندانۍ امني ته مراجعه کوو او بیا وي چې امنیت هم دلته څومره کارونه شوي نه دي شوي نو ځاځي میدان ولسوالۍ خو چې څومره قربانۍ ورکړي دي دومره کورونه ځاځي میدان ولسوالۍ ته نه دي شوي نو موږ ځاځي میدان ولسوالۍ کې شبخانې ته ضرورت لرو چې ښه روغه یو شبخانه جوړه شي او موږ د ځاځي میدان ولسوالۍ پالو ته ضرورت لرو چې په دغه کې یو د سټیون پال دی او نوره پلونه دي نو موږ دا ضرورتونه لرو دلته مجاهدین وو د وو تنظیمو
دلته یې غونډونه درلودل او دا چې هغه وخت هم د پاکستان اکمال کېدو د مجاهدینو نو دغه سیمه د مرکزي دولت طرفدار سیمه وه یعنی مطلب دا و چې ځاځي وطن پرست وو چاته یې سر نه ټیټ وو دغه سیمه یې ساتلې وه د هغو نه مخکې هم چې په پاکستان کې انګریزان وو دلته یې د دوی ورسره جنجالونه وو په د سرحدي سیمو کې د هغو سره یې جګړې کړي دي شهیدان یې ورکړي دي بیا وروسته یې د توریو سره چې دی سره په 1 کیلومترۍ کې د کورمې په ساحه کې پراته دي په اړچینار کې او پټل کې د هغو سره یې جنجالونه تېر کړي خلاصه دغه سیمه یې د تاریخ په اوږدو کې ساتلې ده قربانۍ پرې ورکړې بیا چې روسان راغلل او بیا مجاهدین پیدا شول دی بیا ټوپک راواخیستل دغه سیمې ته یې څوک پرې نه ښودل چې دلته راشي یا د دولت عسکر مړ کا یا د سیمه ونیسي یا د دې نه تخریب شروع کړو هماغه و چې مجاهدین د دې سیمې د خلکو سره په جګړه شول د خلک مجبوره شول د دولت مرکزي دولت سره ودرېږي ټول وخت پورې دلته مجاهدین را پرې نه کول څو چې د ډاکټر نجیب حکومت په کابل کې سقوط شو بیا دوی هم لاړل مهاجر شول اوس مهال هم چې ګوري دغه سیمه ډیره امن ده دلته موږ یو ځای ته راغلي یو چې ولسوال په دې غرو کې پیاده ګرځي راګرځي عسکر د شپې ګرځي راګرځي هغه څوک چې په اردو کې دي په پولیسو کې دي هغه دلته کورو ته راځي موږ ډېرې لرې ساحې لرو چې مثلا د افغانستان په مرکزي ساحه کې دي ولې ډېرې ناام لري څوک د کور نه نشي وتلی هلته مکتب نشته که شته هغه شاګرد سم مکتب نشي لوستی جنګونه وي خو خلاصه هر ډول مشکلات دي دلته یو هوسا ژوند دی که څه هم فقر بیچارګي ډېره ده دلته خلکو داسې اقتصاد نه لري چې ډېرې پیسې ولري ډېر کمې ځمکې لري د دوی ناصل اخلي ځي یا په اردو یا په پولیسو یا یو بل کاروبار کار راوړي دلته یې خوري خو دا چې د خلکو نه قصې واروي دو سیمې سختې شپې ورځې تېرې کړي دي خلکو قربانۍ ورکړي نو راځئ چې یوه سړي قصه وارو چې هغه د مجاهدینو د وخت قصې هم راته وکړه اوسنۍ قصې هم راته وکړه کسان نه چې دغه جګړې او وخت لیدلې دي یو دا کس دی نوم دې څه دی نوم مې میرو دی میرو د کوم کلي اوسېدونکی د ځاځي میدان ولسوالۍ د منځۍ کلي اوسېدونکی څو کلن به وي تقریبا یاره 40 کلن 40 کلن هغه وخت ویل کېږي چې د ببر کارمل په وخت کې چې روسان وو بیا د ډاکټر نجیب په وخت کې دغه سیمه مجاهدینو ونه شوی نیولی هغه وخت د چا په لاس کې وه د حکومت په لاس کې وه تاسو د حکومت څه ولاړ وئ موږ د حکومت څه ولاړ نو هغه وخت څه کیسې وې دلته جنګونه څه رقم وو محاصره چې وه د مجاهدینو خوا نه چېرته مجاهدین وو کومه ساحه تاسو ویه موږ دغه څخه وه د پوست د مخامخ دا څخه وه دا تاسو په لاس کې وو د پوست دغه څخه وه هغې خوا ته دغه سرونه چې دي د مجاهدینو وو دغه بار هغه چې دي دا هم د مجاهدینو په لاس وو بیا نو مجاهدینو هره ورځ په تاسو حملې کوي مرمۍ راوارولې تاسو څه ور وارول هره ورځ موږ دا د کور کې توپچې وو ټنګونه ویلوړو دغلته ویلوړو دغلته د پورې دغه غونډ وو سرندوی وو ملیشې وې څومره کسان به وو دولتي کسان څومره وو او د تاسو خلک څومره مسلح وو قوم خاص مسلح وو موږ به شپږ سوه نفره وي نور دولتي کسان نو بیا مجاهدینو به چې مرمۍ راوارولې د کورونه د کلي دلته پراته وو دغلته ټوله په کورو کې لګېدلې دا منطقه دغه پلیبو چې اندوخ وو دغه پلیبا وو دوه طرفه به موږ نه اندوخ درې طرفه دا میدان کې به داسې تورې لړې جګېدلې نو مثلا ښځې ماشومان هم کې لګېدل ټول ماشومان ټوله لږ تلفات به د خلکو په هغو وخت کې لیدلی وي که ډېر نه ډېر وه ډېر سختي وه نو مجاهدینو زور ونه رسېد چې منطقې ته داخل شي نه زور یې نه رسېدو نو زور یې نه رسېدو تاسو هم زور نه رسېدو چې د پسې واخلئ د منطقې نه نه موږ زور رسېدو موږ د خپله کومه سخۍ کې چې وو کومې پستې چې موږ وي هغو کې موږ پرشي کړي وي د ماینونه مخاخ کړي وو هغو ته نه شول کېدلی دوی تلای نه شول صرف غوټې مرمۍ د داکاکیو د ټوپکو مرمۍ هم رارسېدې هغه رسېدې داسې وخت راغلی چې سخت جنګ وي 2 شپې 3 شپې دوام کړی وي ډېر
څو میاشتې مسیره و دلته مولګه چا نه لرله چې رښتیا خو د خواړه هم دې کومه کول ډوډۍ هم دې کومه کوله بشن دغه جوار د خلیج جواره هم د خپل جواره کرل بیا به راوړل خوړل هغه ما ډېر په هغه کې شپې هم لاو کولو دا غلطه مونږ لاوا نه شو کولی د ورځې څوک نه شوی ګرځېدی نه ورځې څوک نه د ماشومانو ښځې بم په کور کې ساتل کور کې مو ساتل ښه بیا آخر چې ډاکټر نجیب حکومت وایي سکوت شو بیا تاسو څه وکړل تسلیم شوئ موږ نه شو تسلیم نه ما خو تسلیم شولو موږ نه تسلیمېدلو نو ښه بیا ماخر ور څه وکړل یعنی چې مجاهدین کامیاب شول کابل یې ونیو بیا هم څه وکړل خوست چې تسلیم شو موږ ته ډاکټر نجیب امر وکولو د غاټو خلکو ته وایي چې تاسې لوره ما تسلیمېږو زه اول د لارې مخې مو ته ورځم هغه چې وغږ شول هغه خوا ته لوړل مجاهدینو طرف ته لوړل وروسته ده ووایي چې ځونونه ماغه کوو خپل ذات کې د پړیشنور طرف ته ووځئ د ملیخیل توري چې پرته دی خوا ته یعنی هغوی د تاسو دفاع کړه هلته خو بیا مجاهدین نشو درستېدل نه هغوی د تاسو دفاع کړه د ځاځی د تورۍ وروري درڅخه ګالله نو تاسو مجبور شوي چې ډاکټر نجیب صاحب ودرېدی که نه مثلا زړه م غوښتل چې د وطن څوک نه مونږ دا زړه غوښتل چې مونږ دغه خپله خوره دی خپل هغه مو دی خپل ناموس مو دی دلته څوک رونشي څوک رانشي اوس څه حالات دی اوس په اوس کې څه حالت دی اوس دا مخکې نه دا حالات یو په دوه زیاتي چې لکه مخکې مونږ چې څومره همکاري کوله د وطنګدانو زیاته دی دلته مونږ شپون غیبونه هر سړی عسکر دی دلته عسکر دی یعنی اوس په سیمه کې مخالفین څوک نشته دلته نه نشته هر څوک آزاد دی شپې ورځې ګرځېدلی شپې ورځې ګرځي یو څوک پیدا شي وایي خلک وایي چې بیا کور ورسوځو کډه کوو یو توان همداسې کوه کور سیزو غوي په لولو کوم نه شړو د کوم نه اشاره کې څوک کوم تخریب وکړ چا کوم تخریب وکړو یا کوم په خیر مرمنستک ولا یو داسې تاریخ سنه را طویل شي چې ډیر سخت جنگ وي او ته یالګېدلی وي یا خوښ شوی وي دا زه شپې مونې مزایل لیدلی دی زه لګېدلی یم زخمي دا زه کوټې ته لګېدلی یم بس رښتیا دا زه کوټې ته لګېدلی یم دالتې لګېدلی یم دا خپل لږ تلفات خلکو په هغه وخت کې ولیدل کړي ډېرې لیدل اوس څومره خوشحاله یې چې هغه وخت خو پخوا د غوټې مرمۍ جنګ ولې لرې راورولې اوس خو که جنګ وي وړې مرمۍ دي اوس څومره خوشحاله هغه وخت ډېر خوشحاله یو ډېر غه لري پارک لري آرام ژوند لري ښه ډېره مننه ژوندی اوسئ مننه بیا بجور کې دیوالو